ومنهم او بعض د یهودنا امیون امیانو لا يعلمون الكتاب چې نو پویدل په کتاب یعنی په تورات الا امانیه مگر د دروغ په ارزوګانو یا په کیسو باندې وانهم او نو دوی الا یظنون مگر ګمان کوونکی. دا د یهودو چې کوم خباستونه دی غ ذکر کیږي چې په دې کې یو ډله د علماو او بعضی پکې امیانو دی امیانو ته بدی دا تاثر ورکو چې تاسو د پیغمبرانو اولاد یې تاسو به جهنم ته نه ځئ او کو چېرته تاسو جهنم ته لاړئ نو څلوېښت ورځې وپکې یا اووه ورځې وپکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دغه ملګرو ته ویل چې په تاسو موږ څه ایمان راوړو موږ د پیغمبرانو اولاد یو نو موږ خو به ړومبې جهنم ته ځو او که د څه ګناه په وجه باندې موږ جهنم ته لاړو نو هلته به اووه ورځې پاتې کېږو په جهنم کې او یا به چې کوم دی په جهنم کې څلوېښت ورځې پاتې کېږو نو اووه ورځې به په دې باندې وي چې د دې په ګمان د دې ګمان دا وشي د دنیا ټوله زندګي چې ده د دنیا نو دا اووه زره کاله ده نو د زرو کالو په بدله کې په جهنم کې مونږ یوه ورځ تېرو نو چې اووه زره کاله شي نو اووه ورځې د دې په جهنم کې د دې د ګمان مطابق راتللې نو دوی به وایي چې مونږ د پیغمبرانو اولاد یو نو مونږ به اووه ورځې صرف په جهنم کې تېرو او یا څلوېښت ورځې نو څلوېښت ورځې په دې اعتبار سره وي چې زمونږ مشران چې کومونه هغوی څلوېښت ورځې د سخي عبادت کړی نو د هغوی څلوېښت ورځې عبادت کړی نو موږ به زیات نه زیاته موده چې کوم دی په جهنم کې دا څلوېښت ورځې تېرو ځکه چې زموږ مشرانو خو څلوېښت ورځې عبادت کړی د سخي نور یې خو نه و کړی نو موږ به څلوېښت ورځې چې کوم دی په جهنم کې تېرو نو دا امیدونه به د عوامو ته به چې کوم دی تړل حالانکې عوام په خپله باندې خو په څه پوهېدل نه او دوی به د چې کومه خبره کوله نو دوی به وایي زموږ دا مشران د یهودیان چې دي نو دوی تحریف نه کوي یعنې تورات کې بدلون نه کوي بلکې دا خبرې چې څومره کوي دا تورات د کتاب نه کوي لکه دلته کې یو عام کس ناست دی او زه د یو ټکي چې کوم دی معنا غلطه کوم نو چاته پته لګي هر سړي وایي چې دوی به ټیک وایي که نه نو دقه شان هغې د یهودیانو چې څومره علما وو نو هغوی به چې کومې خبرې دوی ته کولې دوی به دا بالکل ټیک دي او هغې یهودیانو به چې کومې خبرې کولې نو هغوی به د خپلو مفادو دپاره په تورات کې تحریف کو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک په تورات کې لیکلو چې دا به درمیانه قدوالی دې ظالمانو پکې ولیکل چې اوږد قدواله وي د نبی علیه السلام د سترګو صفت په تورات کې راغلی چې دا به قدرتي توري وي بغیر د رنجو رنجه به یې نه وي لګولې سړی به وایي چې نبی علیه السلام رنجه لګولې داسې تورې سترګې به یې ښایسته دې ظالمانو په تورات کې هغه صفت بدل کو دیوی د نبی علیه السلام یا د آخر زمانې د پیغمبر سترګې به شني العیاذ بالله داسې ډېر صفات ته نبی علیه السلام بدي د دې دپاره بدلول چې تاسو ته ما مخکې د مخکني آیتونو کې تیر شوي دي چې دی به د آیاتونه د تورات او یا د نبی علیه السلام صفات په د دې وجې بدلول چې دوی ته به د عامو خلکو نه پیسې راتلي د کال پیسې به جدا راتللي دغه رنګې د میوو چې کوم مقدار به هغه به دوی ته جدا میلاوېدو د فصل چې څومره دغه به وه څومره حصه به و د دې هغه به دوی ته جدا میلاوېدله دغه رنګې سرو سپینو کې نغدو پیسو دا ټول به دې علماو ته میلاوېدل د یهودو دې علماو ته نو دوی به زړه کې دا خیال کوو که موږ د نبي علیه السلام صفات صحیح بیان کړو نو بیا خو به دا خلک ټول په نبي علیه السلام ایمان راوړي نو چې ایمان په نبي علیه السلام راوړي نو زمونږ دا ټولې دانې او زمونږ چې څومره سره سپین موږ ته راځي څومره منافع موږ ته راځي نو دا ټوله به ختمه شي نو د دغې نه د بچ کېدو دپاره به دوی په تورات کې چې کوم دی تحریف کو او تورات کې به بدلون کو ځای په ځای آیاتونه به بدلول نو د نبی علیه السلام صفات به هم بدلول او داسې سخت حکم به راغی لکه د رجم په شان دی لکه زمونږ په شریعت کې هم دا دي چې یو شادي شده سړي غلطي وکړي ګناه وکړي زنا نو نبی علیه الله پاک فرمایي فرجموها دې رجم کوي دا د قرآن مجید آیات دی خو د دې تلاوت منسوخ شوی دی او حکم یې اکه شانتې باقي دی الشیخ والشیخة اذا زانیا فرجموها کله چې شادي شده سړی یا شادي شده ښځه د ګناه عمل چا سره وکړي نو فرجموها دي چې کوم دی رجم کوي په ګټو باندې وولې په ګټو باندې مړه کوي نو دغه رنګې سخت حکم چې کله په تورات کې راغی نو هغه به دوی بدل کو حکم به یې نرم نو دغه رنګې آیاتونه به دوی بدلول او د دې دپاره به یې بدلول چې زمونږ دا منافع زمونږ دا اړه زمونږ دا پیسې دا چې کوم دی بندي نشي نو دې لپاره به دوی په قرآن کې تحریف کو نو دوی به تحریف کو او دې عامو خلکو په دا ګمان کو چې نه زمونږ د یهودیان عالمان چې څومره دي نو دوی بالکل حق او سچ بات بیاني سچ او حق خبرې کوي صحیح احکامات مونږ ته بیاني او په منځ کې به دې ظالمانو تحریف کو په تورات کې